یو کاس راغو شپږم مولا ته دکا یا ابن رسول الله ډېره سنګینه ګناه رانه شوې ده. امام ته دکا مه خفه کېږه خدای د بخت کې نه ویله ګناه مې ډېره سنګینه ده. امام ته دکا څه غره وزن به څوره وي که هغه نه یې ته ګناه وزني وي بیا دا خدای بخت کې نه آسمان و ناز جوته ده. خو بهرحال اخیری امام د ورته کوه لکه د ګناه د وخت څه د کومه ګناه د کړې څه زه ته یم څه بخکي ته ماسې یې څه ګناه مو سنګینه دی سنګینه دی سنګینه دی. امام ته د کو څه پلنکې ګناه ویله خدای به د وبخکي عفو بخشش به د کي. امام مانس کې وا خبره او که دا ډېره وسني دی دی به د ګناه زیاتوله مولا به ته څه ما خفه کېږه دی به زیاتوله مولا به ته څه خدای د بخکي. امام د ورته کو څه وډر د کوم څه مو ته دا خبره ونه کړي څه مونه سبیل المثبات اللهم صل علی محمد و آل محمد. زه د وډر کړلو هم څه دا خبره د خولې نه ونځي څه مونه سبیل المثبات شوی دی یعنې ټولو نه سنګینه ګناه سبیل المثبات خفه نه شو څوره کسان به څه غل منځونه نه کوي غام یا نه کوي بیا به شي ته وکړو زنا خو دغه د پورې راغلي تر لمانځه سیا اوس مسخري وایي څه داسې په لمانځو شو دی د شووکه څه یې وکړله نعوذ بالله د الفاظ یو شیا د پاره نه دی پکار څه که چیرې په لمانځو نه وی خبره ته کوم روژو باندې نه وی نه به د اسلام کې پوتې شي. مثلا یو شوق دی ونه نه یو تو وایو بل وایي بلبل وایي ونه د لغړه که خلید پرې خلله اسلام له د یو شی کټاو د پوتې شي شوک ستخوره ته وایي څه دوره زور ما په ورکاوه رشوت خور ته وایي که شرع کې هغه څه دوره زور ما په ورکاوه دغه نشهی ته وایي هغه څه دوره زور ما په ورکاوه وشهار شو ته یو شی شو د پوتې اسلام کې دي شي وش صرف ناری خو نه دي څه صرف نارو د پاره مو پیدا شوي وو دا شی نه مهم دی اصل اعمال دی کردار دی د امامانو یو روایت نه کثرت سره حتی یو ځای خو دغه د پورې رسی څه مولا قسم ته مجبوریږي قسم کوي څه او خدای ذات نه د قسم کوم څه په منظور دی اوس امام قسم ویلی کوي خو شیاو کردار واچ نه کړ چې ته نه مانی امام جابر تکاس ذات نمود خدای قسمی چه پل منزو ده پروژو ده خدای ذکر بانده ده دخصه انسان بکار خپل شناخت و خی انداغه بی بی سلمنزه تا ودردل د لاس گوتی پریک داوا گوتو کی بندون بیا دگی دل جدی جمله تا مسارا سوچ نکو گوتی پریک دا اگه خدای مین محبت کی دست او بای خسی والمنزه سرا یا دا زهراتا که مو استعملو چی ده پارا ده زهر نورها لأهل السما کما یظهر الکواکب لأهل الارض چکل بی بی محراب که ودر دل او اسمانو که بدست جلی دل لکه او اول اسمان ستوری متجلی کی دا شی بی بی المنزه سا او بخستی با